السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال لپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم پریشانو، تکلیفونو، مصیبتونو او غمونو نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراضو، اچانکی غمونو، مصیبتونو، تکلیفونو نه په امن کې وساته. الله جل شانه تمام حاجات، تمام مشکلات د خپل غیب و خزانو نه حل او پوره کړه. عزتمندو، ما نن ستاسو دپاره د جمعې مبارکې یو وظیفه راوړې ده. هغه ډېره مجربه وظیفه ده، قرآني وظیفه ده، پاورفل وظیفه ده، ښایسته وظیفه ده. یو سړی دی او هغه وایي پریشان دی چې په ما باندې ډېر زیات قرض دی، د غرونو برابر قرض دی، په لکونو کې را باندې قرض دی او وس مې نشته، کار روزګار مې نشته دی او وس مې نشته چې دا قرض زه ختم کم. نو د ځان دپاره د رزق دپاره بندوبست وکم، د بچو دپاره بندوبست وکم، او که قرضداري دپاره بندوبست وکم، نو د هغې دپاره نو چې د غر برابر قرض ولې نه وي، د غرونو برابر په لکونو کې وي او په کروړونو کې وي، نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره دا قرض تاسو ختموي. هغه انسان قرض به ختموي کم کس چې دا وظیفه د ځان دپاره لازمي وګڼي او ویې کړي. یو پیره یې وکړله ونه شو، بیا دې وکړي، بله هفته کې دې وکړي، بیا هم ونه شو، دریم ځل به الله جل شانه خامخا د دا دعا قبلوي، د دا قرض به ختموي. خو وظیفه په وظایفو دپاره شرط څه دی؟ یو د حرامو د ځان ساتل دي، چې یعنی ستا په دعا د هغه کس نه قبلیږي چې د چا په خیټه کې حرام وي، بل د هغه کس دعا الله جل شانه نه قبلوي، اعمال نه قبلوي. څوک چې 5 وخته په پابندۍ سره د فرض مونځ اهتمام نه کوي، او بل د هغه کس دعا الله جل شانه نه قبلوي چې کم کس په توجه سره نه په دهان سره دعا نه غواړي، نو دا وظیفه د ها به اثر به کوي، حاجت په پوره کوي. مطلب قرض چې کم دی قرض به ختموي. د قرض دپاره ډېره مجربه ده او د جمعې په ورځ ده، یعنی جمعې مبارکې په ورځ باندې ده. نو راځو وظیفې طرف ته. وظیفه ډېره اسانه ده چې کله اودس به وکړئ او په ترتیب سره مزیدار صحیح طریقې سره، بیا به د جمعې د مونځ نه وروستو به په جومات کې کښېنئ. هر ځای کې چې یوازې ځای کې به ځان له کښېنئ، په توجه سره به 9 ځله سورت کهف 15مه سپاره کې دی سورت کهف، دا به ووایئ 9 ځله 7 مرتبه. بیا به د هغې نه پس د الله جل شانه په دربار کې لاس اوچت کړئ، په تنهایۍ کې او په خاموشۍ کې او په توجه سره په دهان سره به د الله جل شانه نه د خپل قرض د ختمولو دعا وغواړئ. الله جل شانه به دا ستاسو دا قرض خامخا ختموي. په دې ورځ باندې دې اولنۍ جمعه باندې وکړله، ونه شو، بیا په 2مه جمعه باندې وکړئ، بیا مونه شو، په 3مه جمعه به الله جل شانه ستاسو دا قرض د غیبونه د هغې به بندوبست کوي او هغه به ختموي. د دې وظیفې په برکت سره او په خپل فضل و کرم سره دا وظیفه د خپل قرض د ختمولو دپاره لازمي وکړئ چې په چا باندې هغه غرونه بیګان خویندې میندې چې په چا قرضونه دي
نو هغوی دې د ځان دپاره وکړي، د بل چا دپاره هم کولی شي، رور دپاره، د رور دپاره، د خور د مور دپاره، پلار دپاره، د خاوند دپاره هم کولی شي. نو الله جل شانه به ستاسو دا قرضونه ختم کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.